دا اوس موږ د په تخت سلیمان باندې ولاړو. دا د قیس بابا قبر دی. قیس عبدالرشید رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر علیه السلام صحابي دی او د بل صحابي زوم دی. دا د پښتو ټوله خاوره پښتانه د دو په لاسه من حیث القوم مسلمان شوي دي. دو په موږ باندې ډېر لوی احسان دی. الله پاک دې دوله جزای خیر ورکړي. او څنګه چې تر اوسه پورې یعنی 2019-20 پورې دا قبر خدای د اشراکاتو بدعاتو رسوماتو نه بچ کړ دی. الله جل جلاله دې تر اخره دا قبر د اشراکاتو د بدعاتو د رسوماتو نه دی الله پاک محفوظ وساتي. او موږ په مذهب امام ابو حنیفه منیو قبر په بومونو باندې الوزوله دا د خوارجو کار دی. او قبر ته سجده کول دا د روافضو او د مشرکین مجوس کار دی. خدای پاک دې موږ د خوارجو نه محفوظ وساتي او د مشرکین مجوس نه دې هم خدای پاک موږ محفوظ وساتي. الله جل جلاله د دې مشرانو قدر او آداب موږ له نصیب کړي. علامه اقبال وایي سیناس که بدهاست یا رب چه مقام است این. چې دا سینا دی که بدها دی یا الله دا خو د آداب مقام دی. زه وایم چې خراسان است که تخت سلیمان است یا رب چې تماشا است. الله پاک دې د دې زموږ له صرف آداب نصیب کړي چې موږ راشو سنت مطابق او ودرېږو فاتحه ووایو سوره فاتحه ووایو سوره قل هو ووایو 3 ځله بیا دته د دې ایصالي ثواب ورسوو چې دا په موږ باندې احسان دی. او دې تللی و دې ځنه سفر یې کړی و وفد یې ځان سره بوتلی و او بیا هلته دا اسلام یې راوړه په فتح مکه کې دې حضرت سره شریک شه. بیا حضرت د دې تشکیل د خراسان خاورې ته وګوه دی دلته راغی او بیا پښتنو د حفاظت لپاره دې غره ته راویسته دلته یې دفن کړه چې خلک دې د شرک او بدعات او رسوماتو نه دې محفوظ ساتي او هندوان د بېعزتۍ نه وساتي. ولې چې په دې خاوره کې هندوانو کابل د هندوانو مرکز او تختبۍ د هندوانو مرکز او ټکسله د هندوانو مرکز و. د دغه مرکز کې دننه هغو دا نه غوښته چې دلته کې پښتانه بني اسرائیل بني اسحاق بني ابراهیم حکومتونه وکړي یا دا خاوره زموږ نه واخلي یا بوتان مات کړي او زموږ بت پرستي ختمه کړي. نو هغو د دو په بېعزتۍ تلاش مني. دې وجې نه پښتنو بیا دا نرتوب وکړه چې د ټول نه اوچت په غره باندې راوړه دی دلته دفن کړه او د ده چا څلورو طرف نه حفاظت وکړه چې د هندوانو او د سیکان خو هغه وخت کې نه خو هندوانه او دا دغه بتمت والا و چې د دو د بېعزتۍ نه دی بچ کړي. الحمدلله چې دا نن خو دا ونه وچه شوې ده دا د دې علامه ده چې پښتانه وچ شوي دي وشه او پښتنو کې ډېرې خرابیانې رالې او پښتانه د لاین او د کرښې نه لرې شله او د یو بل په غوښ واخته شله او دلته کې حربیان کافر راله او پښتنو کې ځینې منافق جوړ شله. حربیانو کافرو سره یې ملګرتیا وکړه. پرون چې روس سره جهاد یا جنګ و نو دوی چې دا جهاد او جنګ دی او نن چې امریکې سره جهاد دی نو دوی چې دا جهاد نه دی. ملایان هم چې دی نو هیلي کوي او د امن وظیفې ورکوي او فساد کوي او خېټې ډکوي او خدای پاک دې دوله هدایت ورکړي او الله جل جلاله دې موږ د حضرت قیس عبدالرشید په نقش قدم باندې بوځي. او څنګه چې دو د هغه ځای نه دا دعوت راړه او دا ټوله خاوره یې مسلمانه کړه داسې الله جل جلاله دې موږ هم د دو په لارې بوځي او الله جل جلاله دې موږ په دې نقش قدم باندې بوځي. او دا رنګ بله خبره درته کومه هغه خبره دا ده چې دا دغه چې کوم دی دا د احنافو خاوره ده. موږ مذاهب اربعه منو او موږ حنفیانو نقشبندیانو موږ کلیسایي تصوف هم نه منو او موږ چې دی دا امریکن برانډ تصوف هم نه منو. موږ صرف او صرف هغه تصوف منو چې هغه د سنت نه ثابت دی. مولانا حسین علي رحمه الله نقشبندیو حنفیو او په دې خاوره کې د هغو چې کوم شاګردان دي مولانا حسین علي شاګردان دي شیخ سرفراز خان صفدر دی شیخ یوسفزی شیخ طاهر یوسفزی دی او د غورغشتو بابا دی او دا غټ غټ زموږ علما محدثین مفسرینو موږ د دو په لارې بځو انشاءالله. او دې خاوره کې دننه انشاءالله چې تر څو پورې عبدالجبار خان او عبدالقهار خان موجود دي او د مور پیس کل دي نو انشاءالله دلته کې به ګلالۍ او ملالۍ
دمه دلته کې به ګډا نشي کولی او دلته کې به انشاءالله حربي کافر ژوند نشي کولی. زه ځوانانو ته وایم چې غیرت په ځان کې پیدا کړئ او دا د خراسان خاوره چې د سینکیان نه شروع شوې ده تر اصفهان پورې او د امو نه شروع شوې ده تر دغې پورې تر دریای سند او تر مضافات او کشمیره پورې چې په دې خاوره کې دننه یو حربي یو سیکنډ پاتې نشي. او کم منافقین چې د حربیانو سره اتفاق کړ دی دا د جهنم خسو خاشاک دي. پرون د روس سره جهاد ګڼه او جنگ ګڼه، نن دو په کابل کې دننه د امریکې په ترخ کې ناست دي او دو دا وایي چې دا امن دی او دا ون مذهب دی او دا وحدت الادیان دی. لعنت دي وي په دو منې، دا د جهنم خسو خاشاک دي او خدای پاک به دا تباه و برباد او ذلیله کړي انشاءالله. او دا نوي بوټي چې دي دلته کې دا پیدا شوي دي، دا زوړ بوټی خو بوډا شوی دی، خو دا نوي بوټي راوچتېږي. زه د ځوانانو نه دا درخواست کوم چې په دې خاوره کې حربي کافر پرې نږدی او په دې خاوره کې خوارج او مشرکین مجوس پرې نږدی او د ډیورنډ لاین یا د سره کارخه چې عبدالغفار خان بابا به وي د دې سره کرښې نه اخوا ته جارو کوي دا ټول ګند او دریای امو ته یې وغورځوئ او په دې غاړه دا ټوله خاوره جارو کوي د دې ګند نه او دریای سند ته وغورځئ. دا مورچه ده، دا د جزیرة العرب مورچه ده، دا مورچه صفا کوي چې په دې کې مشرکین مجوس یهود و نصارا سپي چې کم حرکت کوي چې دغه دی نه وځي او دلته کې صرف او صرف دعات برحق او مجاهدین برحق دا پیغمبر علیه السلام د خراسان خاورې ته سنګر ویل دي. دا سنګر دی، دا سنګر ځان ته صفا کوي او موږ خپلې زنانو میندې خویندو ته درخواست کوو او دا زموږ میندې خویندې بې غیرته نه دي او چې کومه ګلالی او میلالی چې د ایزي پینټ یې اغوستي او چې کومې علاقه کې داخلېږي چې داسې راونیسي او تړق ترنه وباسي چې خبیثې شیطانې ته د پښتو روایات بدلی، ته زموږ چې دی نسب بدلی، ته زموږ غیرت بدلی، ستا شکل روک شله سپی، ستا فطرت په مغرب کې تباه شه، ته دلته کې رالې اوس ستا جینکو ته ته سبق ورکوې او ته دلته کې چې نو ګډاګانې موږ ته ښایي ستا د انګریزانو سپی، ستا خو فطرت تباه شه. انشاءالله چې څو پورې دلته دا ځوانان آباد دي دا سپي دلته کې موږ نه ژوند نشي کولی انشاءالله. او ملایانو نه مې درخواست دی چې قسمونه مه جوړوئ او د امن وظیفې خلکو ته مه ورکوئ. تباه به شئ او برباد به شئ، ذلیله به شئ او رسوا به شئ. د شیخ الهند نوم اخلی، د سید احمد شهید نوم اخلی، تاسو له حیا او شرم نه راځي، تاسو خېټې ډکې کړي دي، تاسو په اټیچ باترومونو کې پراته یئ او ساخو الناس تاسو تېروئ بیا راپاسئ او دا خبره کوئ چې نه امن پکار دی، ون مذهب پکار دی، دا پکار دی. ستاسو په سیاست باندې لعنت ولیږمه، ستاسو سیاست خو دا ټوله خاوره د یو بل په غوښو یخته کړه. طالب یې د طالب په غوښو اخته که، ملا یې د ملا په غوښو اخته که، پیر یې د طالب په غوښو اخته که، پیران یې د پیرانو په غوښو اخته کړه. تاسو خو ټوله خاوره تباه کړه، تاسو د خدای روک کي تباه شئ او برباد شئ. ذلیلان و رسوا اشر الناس تحت ادیم سما العلماء سو، بدترین خلایق د اسمان د سغرمنې د لاندې دا علمای سو دي چې د خېټې له خاطره په قرآن کې تحریف کوي، لکه څنګه چې یهودو په تورات کې تحریف وکړه او په حدیث کې تحریف یې وکړه، ان ترجیح چې په شامي علمګري کې تحریف وکړه. تاسو د خدای شکلونه روک کي یا خو د تاسو له خدای هدایت راکړي، چې هدایت هم په قسمت کې نه وي نو خدای پاک د تاسو تباه او برباد کړي. ذلیلانو تاسو شیرشاه سوري وشرمو، تاسو د شیرشاه سوري سره چې دی نو سره د خیانت وکړه، تاسو سلطان محمود سره خیانت وکړه، تاسو احمد شاه بابا سره خیانت وکړه. تاسو ډېر لوی ذلیل او رسوا خلک یئ. تاسو خپل تاریخ لرئ، مشران لرئ، کشران لرئ او د کراچۍ نه سپي پاتې پیدا کېږي. هغو دا خبره کوي چې پښتانه چې دي دا د هندوانو الواد دی، دا د څه نوم دی یاجوج و ماجوج الواد دی، ستا پلار د هندو الواد دی، ستا پلار د یاجوج و ماجوج الواد دی، دا د ابراهیم الواد دی، ستا پلار یې نشي بدلولی. غورغوشتو بابا خپل کتاب کې لیکل دي چې ما پیغمبر نه تپوس وکړه چې یا رسول الله زما نسب څه دی. حضرت ما ته په کشف کې په خوب کې په دې خبره ما ته تشریح وکړه چې انت رجل من بني اسرائیل، چې ته خو بني اسرائیل یې
او دا حضرت قیس بني اسرائیل دی پښتانه ټول بني اسرائیل دي دا هغه دی بابلو نینوان را شروع شي دي او راغل دي دلته کې جناب والا سلم د په اصفهان په لاره او ځینې اصفهان کې د دو قومونه تربورونه پاتې شي دي هغو لا تر اوسه په یهودیت باندې دي او دو دلته کې ټول نه مخکې دې غرونو ته ځان را رسول دی د پښتنو مرکزي غرونه دا غور دی هلمند دی قندهار دی او دا چې دا خراسان دلته دا کوم نږدې خراسان صغرا دی چې کوم دا علامه ده د خراسان کبرا خراسان صغرا دلته نږدې دی د کاکړو په علاقه کې او خراسان کبرا تر هغه د اصفهان نه راواخله په اصفهان باندې محمود قندهاري 15 کاله حکومت کړی دی ته شرم وکړه او حیا وکړه ته سیاست لري او لیډر یې په کار خو دا وه چې تا قومونه راغونډ کړی وې لښکرې دې جوړې کړې وې او تا قومونو د حربیانو کافر په خلاف ته متحد کړی وې ته لاړې به هغو په ترخ کې ننوتې پینګی او د امن وظیفې موږ ته راکوې خدای دې تا تبه و برباد کړي او خدای دې تا ذلیله کړي دا د عذابو مقام دی په دې عذابو مقام کې زه د خدای نه دا درخواست کوم دا شیخ نظیر احمد د خدای نه دا درخواست کوي چې خدای دا خلک تبه و برباد کړي چې په دې خاوره کې یهودو نصارا خنجیران یې پرېښي دي حربیان یې پرېښي دي د خاورې بېعزتي وکړه د تاریخ بېعزتي وکړه د نسب بېعزتي وکړه د غیرت بېعزتي وکړه او د هر څه بېعزتي وکړه لذا دې ته به لږ سوچ کوو دې ته به لږ سوچ کوو دا څه خبرې مې وکړې او څه خبرې به وروسته کوم او جناتو ته هم دلته کې بیان کوم به جدا کومه او دغه خلک را روان دي دو ته به بیان جدا کومه او د هر یو ته د هغې ظفر دا مې یوازې دلته بیان د بابا د دغې خواجه د بونګ د بابا نه نه غواړو نه بابا زمونږ حاجت روا او مشکل کشا دی حاجت روایي مشکل کشوي صرف الله کوي بابا منې خدای ډېر غټ رحمتونه دي قیس بابا دا ټول خاوره مسلمانه کړ ده دا د پیغمبر صحابي دی دا په موږ باندې احسانات دي دا د عذابو ځای دی دلته کې انشاءالله چې خدای پاک دا پښتنو ځوانانو له توفیق ورکړي چې هېڅ کله دلته شرک بدعات رسومات او رواجات او دلته ملنګي او دلته کې چرس و بنګ او رقص چې د دې نه دا خاوره محفوظه وساتي څنګه خوند کوي سبحان الله سبحان الله ته د کته هغه ویښ سر نه په یوې ګنټه کې چې خلک په 3 ګنټې کې راخېږي 4 ګنټې کې زه په یوې ګنټې کې دلته راورسېدم او یو ماشوم طالب راسره په طالبان له باندې ډېر سخت ګران دي دغه رهنما دې ته یې راورسوم دا خبرې مې څو د زړه بړاس وکړه او انشاءالله نورې خبرې کوم زه الله پاک دې موږ له توفیق راکړي او خدای پاک دې دا خراسان چې کوم دا دې مورچه ده دې مورچې ځوانانو ته توفیق ورکړي چې موږ دلته کې داسې کسان تیار کړو چې جزیرة العرب کې چې کوم مرکز کې د ملت ابراهیم مرکز دی ارض انبیا دی ارض مقدسه دی ارض قرآن دی دغلته جبریل څو ځله کوشی دی راپاڅېدل دی سبحان الله چې دغه ځمکه موږ د یهودو نصارا د سپو خنزیرانو نه صفا کړو داسې ځوانان په خراسان کې انشاءالله داسې ځوانان په خراسان کې شته دی ډېر کم به چې دغو به خپل اصلیت بدل کړي یا به نسب بدل کړي یا به ځان ته چې دی نو د یاجوج و موجوج الواد وایي یا به ځان ته د آریانا الواد وایي یا به ځان ته چې دی نو د هندوانو الواد وایي او موږ د ابراهیم الواد یو موږ به خامخا په دې خبرې باندې بحث کوو چې دا خاوره تیاره شي دې کې داسې ځوانان تیار شي لکه څنګه چې شیخ غوښته شیخ سره دغه بل اخواني خیانت وکړه دا اخواني خیانتکار و لکه څنګه چې شیخ غوښته شیخ ډېر لوی سړی و او څنګه چې ملا غوښته د شیخ او د ملا په لارې باندې موږ په دې ځای کې داسې ځوانان تیارو چې اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب تر مرګه پورې به موږ د دې محنت کوو چې دغه خاورې نه موږ دا سپي وباسو او بیا د جزیرة العرب نه دا سپي وباسو او د ملت ابراهیم هغه شفاف نظریه چې عبارت دی د قرآن د متن نه د احادیث رسول الله نه د اثار صحابو نه او د مذاهب اربعو د ظاهر روایه نه او د 1200 کالو د مفسرینو محدثینو فقهاو صوفیا چې کم مقلدین دي د هغو د عباراتو نه موږ دا خاوره دا د سنګر دا خاوره او د مرکز دا خاوره منور کړو او دا عیسی علیه السلام ته میدان تیار شي حضرت مهدي ته میدان تیار شي الله پاک دې د دې موږ ته توفیق راکړي
الله پاک چې کوم دا خلک تاریخ مسخ کوي دا د خدای تباہ او برباد کی دا ډېر ذلیل خلک دي چې کوم تاریخ مسخ کوي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين.